بسم الله الرحمن الرحیم. پارا نمبر 20 سورة القصص آیت نمبر 43 صفحہ 623. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا او بشكا ورکڑیو منگا موسى الكتاب موسى علیہ السلام تا کتاب من بعد ما واستغینا چی اهلکنا منگا هلاک القرون الاولى مخکنی امتنا بصائر دلیلنا للناس خلق دبارا وهدى ورحمة او هداية او رحمة لعلهم يتذكرون إذا بارا چی دی نصیحت حاصل کی. وما كنت او نویت بجانب الغربی وطرف دا مغرب کی اذ قضینا ہر کلا چی منگا اکڑل الى موسى الامر موسى علیہ السلام تا حکمنا. وما كنت او نویت من الشاهدین حاضریننا ولكننا انشأنا لیکن من پیدا کریو قرونا دیر امتنا فتطاولا بیا اگدشوا علیہم فدی باندی العمر عمرنا دها غی. وما كنت ثاویا او نوی توسیدن کے فی اہل مدینہ فاہل دا مدین کی تتلو علیہم چتا تلاوت کو لدیتا آیاتنا آیاتنا دمگا. ولكننا كنا لیکن منگا یو مرسلین رسولان لیگن کی. وما كنت او نویتا بجانب الطور فطرفتا کوئی ترکی اذ نادینا ہر کل چمگا واسکو. ولكن رحمتا لیکن دا رحمت دے من ربک سادا رب دا طرفنا لتنذر چتو یرے قوما خلق ما اتاهم چند راغل حقیتا من نذیر سوک رون کے من قبلک لتان اوران دی لعلهم يتذكرون اذا پارا چی نصیحت واخلی. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکنی آیاتونو مبارکو کی دا موسی علیہ السلام او دا فرعون مفصله واقعا اغا ذکر شوا او آخر کی دا فرعون ہلاکت او بربادی اغا ذکر شوا. اس اللہ تبارک و تعالی بدی مذکورہ آیاتونو مبارکو کی دو خبری غٹی اغا ذکر کئی. یو دا چی دا دی حلاکت نبات اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا تورات کتاب ورکو او داغی تفصیلی واقعاتی رشوی دا چکلا بنی اسرائیل د دې سمندر نه واوړېده
نو دا ډېر نافرمانه خلق وو او د دوی په ذهن کې غلامي پرته وه چونکې دوی 80 کاله د غلامۍ ژوند تېر کړی نو ازادي هغه دوی نه خوښوله اگر چې موسی علیه السلام وي چې دوی یو آزاده زندگی تېره کړي او خاص ته الله تعالی عبادت وکړي نو دوی به کله څه نافرماني کوله کله څه نافرماني نو الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته ووی چې ته راشه تا ته په کوه طور کې یو کتاب در کومه چې هغې باندې دوی عمل کوي او په هغې باندې دوی روان وي نو دوی به هدایت عمومي او سم بشي موسی علیه السلام هلته 40 شپې تېرې کړې 40 ورځې الله تبارک وتعالی ورته تورات کتاب ورکو بیا دوی وی مونږ دا نه منو ځکه دا تا کېدی شي ځان نه جوړ کړی وي بیا د دوی 80 سرداران د موسی علیه السلام سره لاړه الله تبارک وتعالی هغې ته ووی د فرشتې په ژبه چې دا زما کتاب دی او دا تاسو قبول کوئ په دې عمل وکئ نو دوی وی الله دې مونږ ته ځان وښیي نعوذ بالله من ذلک هلته هم بیا ادبي شروع شوه بیا الله تعالی دا ټول هلاک کړ موسی علیه السلام الله ته وژړل چې خدایه اتهلکنا بما فعل السفهاء منا زمونږ بعضې نادان او ناپویه دي نو ته مونږ اوس هلاکې خدایه مونږ واپس جمدي کړي مونږ دا ټول چې مړه شوه زما مخې ته پراته دي دی واپس را جمدي کړي الله تبارک وتعالی په احسان وکړو بیا یې را جمدي کړي او دی دا کتاب هغه راوړو لیکن کله چې هلته و نو دی وی سمعنا او چې کله دلته راله او خپل قوم ته راورسېده نو وی عصوینا دا مونږ نه منو بیا نافرماني هغه شروع کړه الله تبارک وتعالی د تورات ذکر کوي چې الله تعالی فرمایي که دی یې مني او که نه مني لیکن تورات هغه څنګه کتاب دی الله فرمایي بصائر للناس دې کې خلقو دپاره دلایل دي د الله د قدرت وهدن او هدایت دی ورحمتا او رحمت دی لعلهم یتذکرون دې دپاره چې دی نصیحت حاصل کړي موجوده دور کې چې کم تورات انجیل زبور آسمانی کتابونه دي د هغې کې یهودیانو عیسیانو تحریف کړی دی دې وجې نه مونږ وایو چې هغه عام انسان نشي کتی عام انسان په هغې باندې نه پوهېږي ځکه هغې کې دی دننه داسې خبرې داخلي کړي چې انسان به پې خطا شي ورنه علماء کرام او پوه خلک د هغې مطالعه کولی شي چې کوم قرآن مجید باندې پوه شي نو بیا د تورات مطالعه دې کوي خو اول چې قرآن مجید باندې ځان پوهېږي چېرې د دې اصول څه دي نو دا تورات هم دي که څه پکې غلطۍ راغله نو هغه هغې د ځان نه راوسته دې وجې نه حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو پیرا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د تورات یو صحیفه راوړه یو کتاب او هغې د نبی علیه السلام مجلس کې تلاوت کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک بدل شو خفه شو ابو بکر صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او حضرت عمر صاحب ته وی ته ګورې نه چې نبی علیه السلام په دې خفه کېږي دا مه تلاوت کوه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل که دې زمانه کې موسی علیه السلام موجود وی نو زما خبره به یې منله زما اتباع به یې کوله علماء کرام فرمایي چې ابو بکر صاحب د حضرت عمر صاحب د دې تورات د تلاوت نه ځکه منع کړو او نبی علیه السلام کې ځکه خفه کېدو چې دغه ټیم نوي صحابه کرام د هغې ذهن کې به دا خبر راغلی وه چې دا هم د الله کتاب دی او دې کې چې خبرې دي رښتیا دي حالانکې هغې کې یهودیانو د ځان نه خبره داخله کړې نو هغه خبرې به د عامو صحابه کرامو نوو صحابه کرامو به وي چې یاره دا جوړ د الله خبرې دي او هغې کې خدا خبرې هم دي چې نعوذ بالله من ذلک موسی علیه السلام ته د خدای نسبت شوی کله ورپسې خبرې شوي او کله ورته د خدای نسبت شوی او ډېرې ګډې وړې خبرې پکې دی د ځان نه ور داخلې کړي دي چې یهودیان به صرف جنت ته ځي بل څوک به جنت ته نه ځي بیا به نو صحابه کرامو به وي چې راشه واپس به یهودیان شو ځکه چې یهودیان نو بهرحال تورات لوستل دا جایز دي خو هغه چا لره چې څوک په قرآن مجید باندې بصیرت او پوهه حاصله کړي او تورات هغه هدایت او رحمت دی د هغې د هدایت او رحمت نه انکار نشته خو لیکن چې قرآن مجید رالو نو څه چې په تورات کې وي هغه قرآن مجید کې یو کس دی هغه ته 100 روپۍ ورکړه او بل کس چې کم دی نو هماغه ته هغه 1000 روپۍ ورکړي نو په دې 1000 کې د اصل خود به خود موجود دي
اوس که دی وایي چې بس دا سل زما دپاره ډېرې دي او په دې زرو زه څه کوم نو خلک وایي دا کمقل دا کمقل دی هلکه خو زر درته میلاویږي هغه سل هم درته پکې میلاو شوي نو دغه شانتي چې قرآن مجید رالو نو دې کې تورات انجیل زبور آسماني تمام کتابونه او دنیا کې چې څومره علوم دي هغه ټول الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې باندې که نمبر 1 خبره دا ذکر کوي نمبر 2 خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله بار بار خطاب کوي چې دا څومره خبرې مخکې ذکر شوي موسی علیه السلام ته احکامات او تورات میلاو شو دغه شانتي کوهی تور باندې موسی علیه السلام ته پیغمبري میلاو شوه او مونږ ورته آواز وکړو او دغه شانتي دا څومره واقعات چې د موسی علیه السلام وشو په دغه ټایم کې ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حاضر نه وي ته موجود نه وي نو دا ما تا ته وښودل نو څه معنا دا مې دې دپاره ته وښودل چې ته د الله پیغمبر یو کس په یو مقام کې موجود نه وي او د هغې جزیاتو د هغې واقعې هر طرف نه خبر وي او بل ورته هیڅ چا په دنیا کې نه وي ښودلی نه تعلیم حاصل کړی وي نه مدرسه او نه سکول او نه کالج او یونیورسټي ویلی وي نو خامخا هغه ته دا خبرې نه کوم ته راځي خو د غیب نه ورته راځي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نو د هغې د نبوت ذکر هم پکې رالو او نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې ما تاسو واستولی په داسې وخت کې چې دغه ټایم کې پیغمبر نو د موسی د عیسی علیه السلام او د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تقریبا 570 سال تیر شوي 570 سال دی قوم پیغمبر نو لیدلی هدایت یې نو لیدلی او کتاب یې نو لیدلی تبلیغ نو هر څه بندو خامخا دی نه ګمراهان جوړ شوي جاهلات دی نه جوړ شوي ډېر سخت جهالت دور کې نبی علیه الصلاة والسلام الله تعالی واستولو دی وجه نه حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی بار بار تسلی ورکوي ولقد آتینا او بېشکه مونږه ورکړو موسی الکتابه موسی علیه السلام ته کتاب تورات من بعد ما رستو د دې نه اهلکنا القرون الاولی چې مونږ هلاک کا پخواني امتونه بصائره دلیلونه للناس خلقو دپاره وهدا ورحمتا او هدایت او رحمت لعلهم یتذکرون دې دپاره چې دی نصیحت حاصل کی وما کنت او نوی ته ای نبی علیه الصلاة والسلام بجانب الغربی په طرف د هغه مغرب کې اذ قضینا کله چې مونږ ورکړه الی موسی الامر موسی علیه السلام ته احکامات وما کنت من الشاهدین او ته نوی د ګواهانو نه حاضرینو نه ولکننا انشانا لیکن مونږ پیدا کا قرونا ډېر امتونه فتطاول علیهم العمر بس اوږد شو په هغوی باندې عمرونه وما كنت ثابیا ته نوي اوسېدونکی فی اهل مدینه په مدین کې تتلو علیهم آیاتنا چې ته تلاوت کې په دوی باندې زموږ آیاتونه ولکننا کنا مرسلین لیکن و مونږه رسول لیږونکي وما كنت او نوي ته بجانب الطور په طرف ته کوی تور کې اذ نادینا هر کله چې موږ آواز وکړو ولکن رحمتا من ربک لیکن رحمت دی ستا د رب د طرف نه لتنذر چې ته ویرې قوما هغه خلک ما اتاهم چې نو راغلی هغوی ته من نذیر هېڅ یروونکی پیغمبر من قبلک ستا نه وړاندې یعنی 570 سال ایوم دغه شان دي لعلهم یتذکرون دې دپاره چې هغوی نصیحت واخلي الحمدلله